زمونږ خواست او دا یو اپیل دی د خپل سیاستدانانو ته، کوم چې سیاسي ګوندونه دي څونه چې دي نو هغه پارټۍ سره تعلق ساتي، نو زمونږ هغوی ته اپیل دی چې د خدای دپاره د ملک د بلا دپاره د عمل د ښه کېدو دپاره رایوځای شي، څه ښه قدم اوچت کړي چېرې دا ملک یو ښه طرف ته روان شي. ځکه چې مونږ ګورو مونږ ته ښه بلا شي مثالونه پراته دي په دنیا کې چې کوم زمونږ نه وروسته ملکونه ازاد شوي دي، نو هغوی کوم ځای ته ورسېدل او مونږ په کوم تر اوسه پورې د دا وکړل دا وکړل، دا مونږ په څه باندې اخته یو. نو نور خو هغوی خو هر څه دي، که 300 پارلیمنټیرین دي، څوک سینیټرز دي، نو هغوی د لاسه تقریبا 22 کروڑ عوام په تکلیف کې دي، تقریبا 22 کروڑ عوام د چای په دغه 500 کسانو د لاسه ټول په تکلیف کې دي. د ګیس بیلونه، د بجلی بیلونه، نور حالات داسې چې دي، د سکول فیسونه، ځکه چې د خلکو هلته تنخواګانې موږ خپل هلته جابونه کړي دي، نو هغه دونه وي چې بس ایله سړی پې د کوره خرچه چلي، خو چې 15-20 ورځې تېرېږي نو بیا سې ني. نو زمونږ درخواست دغه سیاستدانانو ته چې خدای دپاره د خدای دپاره د دې ملک د حالاتو ټیک کېدو دپاره ښه قدمونه اوچت کړي، چېرې دا ملک په ترقۍ شي. ځکه چې دنیا کم ځای ته ورسېده، موږ هله سړي ته پته ولګي چې سړی بار راشي، نو سړي ته دنیا پته ولګي چې دا دنیا څونه مخکې ده. چې کوم دا 2 هفتونه سیاسي بحران دی، آئیني او سیاسي بحران دی په ملک کې، د هغې اثرات چې دي هغه ډېر زیات دي. زه ګورم نه صرف دلته په نیویارک کې بلکې څومره چې هم زمونږ پاکستاني کمیونټي ده او بهر ژوند کوي په هغوی باندې ډېر غټ اثرات دي. نو زه ګورم دلته چې خلک چې دي د یو دغه په تلاش کې دي چې خواږه هرې پارټۍ سره تعلق ساتي، نو هغه د خپل ملک ته ګوري چې داسې یو حل راشي د دې خبرې چې هغه ټولو ته قابل قبولي او دا ملک چې دی د نور څه قسمه بحران چې دی هغه جوګه نه دی. نو زما دعا ده په دې روژه کې چې دا بحران زر تر زر ختم شي او زموږ د خلک چې دی کوم اثر دی د دې په دغه باندې ذهنونو باندې چې دا پریشاني الله ختمه کړي. سټاک ایکسچینج لاندې لاړ، کرش کېدو طرف ته روان دی. د ډالر قیمت چې کوم دی د روپۍ په مقابله کې ډېر زیات بره لاړ. دې سره به ګراني مخکې نه وه، نور هم زیاته ګراني شوه عام کس دپاره، ماشان کسانو دپاره چې هغه د روزمره د څیزونو د اخیستلو طاقت او توان نه لري، او بیا میاشت د روژې ده، او بیا د په انټرنیشنل یا بین الاقوامي سطح باندې هم د پاکستان د ملک مطابق د هغې د دې کړکېچنو حالاتو مطابق دنیا هم په تشویش کې ده. او الله دې کړي چې دا ډېر زر تر زره سم طرف ته لاړ شي. مونږ سره د خپل وطن د خپلو خپلوانو د رشته دارانو د دوی فکر دی او حالات ډېر زیات په نازک موړ ولاړ دي. د تیرو یو هفتې نه ګورو چې د ډالر قیمت د روپۍ په مقابله کې ډېر پاس روان ده او روپۍ ښکته کېږي. نو په داسې صورتحال کې که موږ ایز ا اوورسیز پاکستاني دې ته ګورو، نو یقینا چې دا د ملک د پاره ډېر خطرناک حالات دي. او موږ دعا کوو چې الله دې سیاسي لیډرشپ ته یا چې څومره ادارې دي هغوی دې په دې باندې دا ډېر د فکر خبره ده چې یاره دا ملک نور د کرایسس نه بچ شي او په صحیح سمت باندې روان شي. مونږ دلته اوورسیز پاکستانیان ریمیټنس لیږو، د خپل ملک مدد کوو، د خپل عوام مدد کوو، د خپل خلکو مدد کوو. نو دا شانتي حالاتو کې به بیا هر یو سړی ګوري چې یاره په زمونږ په دې ملک کې څه روان دي، دا څه کېږي. نو یقینا چې دا د تشویش خبره ده او مونږ دعا کوو چې الله دا ملک د دې نور مصیبتونو نه بچ کړي.